أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. سورة یاسین مخی آیتونو کی دلائلو پا توحید باندی تذکرے دکولا آیات لهم اللیل آیات لهم الارض المیتہ بلو آیات لهم اللیل منز کے مختلف قسم دلائل پیش کرو دلتا کی دیزینا نور بل دلیل پیش کی وآیت لهم سرا دے خلق لا سوچ و فکر پکار دے یوا کشتی دا پا کشتی کے نور خبر ہم ڈیری دی مخکینی کیم زمکا وا زمکا کے ڈیری خبری وی شپوا ورزوا داغی کی نور خبری وی نور سپومی وغیرہ دورزی سپوم نور دورزی او دشپی خبروا ورپسی تذکرہ و ددی کئی جی زجر و تخویف ورکی کافران اللہ چی دی لگیا دی وی اللہ رب العزت چوی تاسو خرچو کئی نکا اللہ وقتے نو اللہ پہ پخپل ولی خرچ نکی اللہ والا پخپل ولی نور کئی بیاد قیامت تذکرہ بم کئی قیامت واقع کے دل پڑیر مختصر وقت کے داغی تذکرہ و رازی بیاد قیامت کے دون روستو بیا با حشری قبرنا داخلق با بیارا پورتا کولے کیگی مڑشوی دی بیا با راجوندی کولے کیگی داغی تذکرہ کئی چی کلا قیامت ورز شی داغ خلق با بیاوی چی منگا دخبل آرامگانا چارا پاسولو داغی تذکرہ برازی وآیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون او نخاد دی خلق دا پارا انا حملنا یقین منگو چت کرلی دی خلق لرا ذریتهم حملنا ذریتهم چت کرلی منگا اصل ددی نسل ددی فی الفلک المشحون فا کشتے ڈک کے یا حملنا ذریتهم ندینو آغا اصل و نسل مرادو لیکن اولاد دے دا اولاد بوجھ بیا زیادی اللہ رب العزت زکوئی چی آغا با پکی منگا پکشتے کے مخ کے نسوارکو وآیت اللہم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون او نخاد دے خلق دا پارا یقیناً منگا سوار کرلی اصل ددی نسل ددی فی الفلک المشحون پا کشتی ڈکا کی نوح علیہ السلام دور کی کشتی و تذکرہ شیوی دا نو پدے کے پدغی کشتی کے ددے سمرا چی انسانان نن موجود دی قیامت پورے راتلون کی انسانان دی ددی مشران
نیکونا چې د نوح علیه السلام زامنو هغه په دغه کشتۍ کې وو، حامو سامو یافسو، دا د ټول عالم د انسانانو د نوح علیه السلام نه وروستو د ټولو نیکونه دي دغه. نو الله وایي ستاسو هغه اصل موږ په ډکه کشتۍ کې سواره کړي، دا یو قسم انعام هم دی. که هغه نه وی سواره کړي نن به تاسو کم ځای وئ. وآیة لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، او پیدا کړي موږ د دې خلقو د پاره په شان داغي ما يركبون، او چې دا خلق پکې سورلی کوي خلق به سورلی کوي. کشتۍ ګوره وس په دور کې دریابي جازونه دي، دا ټول د هغې کشتۍ په شانتي دي. دارنګه کې د دنیا ته ګوره، د دنیا هم په شان د کشتۍ ده. اب دنیا کې بیا چې ګوره دا څومره چې خلک په سورلی کوي، دا هم د کشتۍ په شان دی، خلک په سورلی کوي، خلک په سامانونه بار کوي. نو یو اسونه خره وغیرہ اوخان چاغي باندې خلک سورلی کوي. په دې دور کې گاڑی دي، ریل گاڑی دی، دا نور گاڑی دي، جازونه دي، دا ټول دا خلک په سورلی کوي. خلک کې سامان نه یو ځای نه بل ځای ته وړي. مخکې تذکره شوې وه. الله وایي زه به داسې څیزونه نور پیدا کړم چې د داخله کې نن نه پیژني. یو دور داسې و د ګاډي تصور نه و، بلکې نږدې دور کې خلکو ګاډی نه پیژندو. بعضې علاقې دا سیدي وسوشتي چې هغو ګاډی په سترګو باندې لیدلی نه و. د نن نه لږ کوټې مخکې شي 40 کاله مخکې تقریبا بعضې ځایونو کې ګاډي نه وتلي، هغې کته راکوز شوي نه و، نه هغې ګاډی د سره لیدلی نه و. کم چې خاریه کې پاتې کېږي یا خو جدا دي، لیکن بانډو کې غرونو کې بعضې لرې ځایونه دي چې هغې ته سړی ځي، نو اوس ورته څه نه څه لارې ورته کولاو شي چې څه نه څه ګاډی ورته ځي. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، او پیدا کړي د دې خلکو د پاره موږ من مثله د هغې په شان د ما يركبون هغه چې دا خلک پې سورلي کوي. وإن نشأ نغرقهم، که موږ وغواړو دا خلک به غرق کو، فلا صریخ لهم، نه نشته څوک فریاد رس د دي، ولا هم ينقذون، او نه دوی خلاصولی کېږي، دوی به بچ کولی کېږي نه، خلاصېږي به نه، چېرته به ځي. وإن نشأ نغرقهم، که وغواړو موږ نو دا خلک به غرق کو، غرق به کو په دریاب کې، نو فلا صریخ لهم، نو څوک فریاد رس نشته چې دا بچ کی، څوک فریاد رس نشته چې د دې فریاد واوري، کشتۍ غرقي یو دا بچ کی. که څوک وایي چې غوث دی، غلط وایي، الله غوث دی، بل څوک نشتی. وایي غوث اعظم دستگیر دی، وایي د 12 کالو غرقه بیړۍ یې راویستلو، وایي دا چې وایي غلط وایي. اختیارات ټول د الله دي، د بل چا اختیار نشتی. کشتۍ بچ کول، غرق کول دا د الله کار دی. نو الله وایي که موږ یې وغواړو نو موږ به یې غرق کړو، څوک نشتی. او دی وایي ناشته وایي، دی وایي د 11 ځوان دی، دی وایي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، دی وایي هغه غوث اعظم دستگیر دی، وایي
هغه بچکی وای نو الله وای څوک نشتی پر یاد رس څوک نشته داسې چې هغه ته سړی چغه وباسي د چغې ویلو لایق څوک نشتی د الله نه سوا څوک نشتی وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ کو غواړو موږ نه دا خلک بغیر کو فلا صریخ لهم نو نشته دې خلکو د پاره څوک پر یاد رس ولا هم ينقذون او نه بدی بچ کولای کیږي الا رحمتا منا مگر رحمتي زمونږ د طرفنا او متان الهین او سامانی تر یو وخت پورې الله وی تر یو وخت پورې مونږه رسو نو وی رسو نو بچی کو الله کله بچ کړیم دي په داسې حالاتو کې بچ کړلی چې سړی وهم او ګمان نه راځي که څنګه بچ شوی ته وای ما ته ځان پته نشته دغسې الله بچ کړلی پخواني دور کې بعضې کښتۍ وې هغې کې بچ کړي وو اوس په دې دور کې هم بعضې بچ شي سړی تپوس وکړي هلکه ته څنګه بچ شوی نه یم خبر خو هلته کې چې کښتۍ واغوښته جاله واغوښته نو زه د ځانه خبر شوی نه یم خو په غاړه ولاړو ما ولا هم ينقذون نو څوک نشته بچ کوونکی اخلاصوونکی سو لا هم ينقذون نبدی بچ کولای کیږي الا رحمتا منا مگر دا رحمت زمونږ د طرفنا چې مونږه بچ کو ومتان الہین او سامانی تر یو وخت پورې سامان نشته داغه د پاره مونږ یو وخت مقرر کړل داغه د پاره رزق دی ډوډۍ د خوراک دی وبدي هغه ته رسو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ او کله چې ویل کېږي د خلکو ته اتقوا ويریږئ ما بین ایدیکم دا هغه څه نه چې ستاسو مخکې را روان دي وما خلفکم چې ستاسو نه وروستو دي لعلکم ترحمون دپاره تاسو باندې رحم وشي مخکې حالات را روان دي قیامت را روان دی مرګ را روان دی قبر دی قیامت دی د هغې حالاتو نه ځان بچ کولو دپاره څه پکار دي هغې دپاره تقوا پکار ده نو ایمان پکار دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا کله چې خلکو ته ویلی کېږي اتقوا ما بین ایدیکم ویریږئ دا اصل چې مخکې ستاسو نه دي وما خلفکم چې رستو ستاسو نه یې تاسو رستو کم اعمال پرېښودي دي ښه دې پرېښودي دي که بد دې پرېښودي دي که ښه نو ښه عمل چې کولی کېږي نو هغې ثواب به تا ته در رسي او که بد دې کړي بد دې پرېښودي نو خلک چې په بده باندې روان وي نو د هغې به هم تا ته ګناه در رسیږي وما تاتهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین او ناراضي دي خلقو ته سنخه د نخو د رب د دینه الا كانوا عنها معرضین مگر دا خلق دا غینه اعراض کوونکي دي کله چې یو نخه اینی کله چې یو دلیل وتاوي یو دلیل اینی دا غینه اعراض کوي دا الله په وحدانیت باندې څومره دلایل دي او هر یو آن هر یو سکند هر یو غړی پدې کې سره چې ګوري کم طرف ته نظر کې هر یو شی دا په زبان حال سره وایي چې الله یو دی الله زما خالق دی او زما مالک دی الله وی وما تاتهم من آیت من آیات ربهم او ناراضي دي خلقو تا سنخا د نخو د رب د دینا الا كانوا عنها معرضين مگر دا خلق داسې دي همیشه د پاره داسې چې داغې نه اعراض کوونکي دي همیشه اعراض کوي طریقې دا د کار دغه دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا او کله چې ویل کېږي د خلکو ته انفاق کوئ مما رزقکم الله دا هغه نه چې الله رزق درکړلی تاسو له الله تعالی رزق درکړلی مال درکړلی دولت درکړلی وخت درکړلی نو جان درکړلی دا ټول ځواني درکړله عمر درکړلی نو دا ټول خرج کوا دا الله په لار کې دا الله د پاره الله علم درکړلی نو علم خرج کوا اذا قیل لهم کله چې ویل کېږي د خلکو ته انفقوا خرج کوئ مما رزقکم الله دا هغه نه چې الله رزق درکړلی تاسو لقال الذین کفروا نو ویا کسان چې کفر یې کړلی للذین آمنوا هغه کسانو ته چې ایمان راوړی انو ته من لو یشاء الله اطعمه آیا موږ وخورو په هغه چا باندې
لو یشاء الله کچری الله غوښتیا طعمهن په خپل په خورولې وې ان انتم الا فی ضلال مبین تاسو مگر په گمراهی ښکارا کې کافر مؤمنانو ته وایي تاسو گمراهی وایي الله چې موږ ته ایته ولا ورکا نو په خپل ول نو ورکي نو په خپل په خورول وکنه په خپل به ول ورکړو په خپل به ول مال ورکړو رزق به ول ورکړو اصله په دې باندې نه پويږي دلته کې چې یو غریب دی یو مالدار دی د دې غریب امتحان دی د دې مالدار امتحان دی غریب امتحان دی چې په غریبۍ کې سکی د مالدار امتحان دی چې په مالدارۍ کې سکی مالدار دی نال دغه د پچم گاون کې خلق وږي دي هغه وږي شپته رہی سبا کوي ددن وته پوس کیږي ستا گاون کې سره وګیو دا خیال نو ساتلې د گاونډي خیال دی نو ساتلې هغه وږي شپته رکړوا نو کافر خلق دي شوی انو تیم الله یشاء الله آیا منگا او خورو پا آچا بانے لو یشاء اللہ کچھ اللہ بوختے نو پا خپلے پی خورول میں نو منگ تولی وی چو خورو پی منگ تو ای ورکولا نو امتحان دیتا بانے این انتم اللہ فی ظلال مبین دام کافر وی مومنانو تا نئے تاسو مگر پا گمراہ اخکار کیئی ویقولون متا ذل وعد ان کنتم صادقین او دا خلق وی کافر لگیا دی وی اے متا ذل وعدو تجوی قیامت قیامت بئی نو کل بئی دا وعدہ کل بئی دا نیٹا ان کنتم صادقین کے تاسو رشتنی کہ تاسو رشتنی منگتا ٹیم مخائیں وہ قیامت خودے دا سی چی دا غیر ٹیم وقت اللہ تا معلوم دے بل چاہتن نے معلوم اللہ تا سے پڑھ ساتل لے ما ینظرون اللہ صیحت واحدہ ما ینظرون نوگور دا خلق الا صیحت واحدہ دا خلق انتظار نکی مگر دا یہ ویچگے تاخذهم چراؤ نسی دے خلق لرا وهم یخصمون دا خلق با جگڑی کئی دا خلق با باس مباحثے کئی خلق با لگیائی پا جگڑوں کی بئی خلق با لگیائی پا باس مباحثوں کی بئی خبر و اتروں کی بئی پا خپل معاملاتوں کی باختئی او ناسا پا پی قیامت شی وی خلق بلی گیائی زان لبا سادر غڑولی پاغی بانی با ناسی خبری با کئی دی بلا خبری کئی او پدے کی با قیامت شی وی دوتا نبا یو بل سر با اغسطلو خرسولو بیا با کئی دا بیا بلا ختم شوی نئی او دی بانی با اچانک با قیامت شی دی وی کل ادا سی بئی یو سڑے بے ازان لبے سارو لبے زی جوڑ کڑے دو بو او آگی کی زی بے جوڑ کڑے خو آگی تا با جوڑ نشی جوڑ با نشی آگی تا چی ناسا پا با قیامت شی آگی کی بے خپل سالوی لو بکڑی نئی سڑی بزان لڈوڑی تیارا کڑی ڈوڑی تبا ناسی نوڑی بے اوچتا کڑی دا با تیرولے نشی دا با خلیتا کولے نشی ناسا پا دا سے حیبت شی نوڑی بتی پاتش قیامت بش ما ینظرون الا صیحتا واحدا تاخذهم وهم یخصمون دا خلق انتظار نکی مگر دا یہ چغی کئی تاخذهم چراو بنسی دی خلق لنا وهم یخصمون دا خلق بجگڑی کئی دا خلق با باس مباحثی کئی کلچے قیامت کی گی نو قیامت کی گی با پا شرارو باندی پا کافرانو باندی با قیامت کی گی مسلمانان با پکی نئی مسلمان با ختم شوی مخی نبمڑا شوی ادا کافر با لگیائی پل معاملات با کئی آپ دیکھیں قیامت بشی دی فلا یستطیعون توصیتا نو داخلک بطاقت نہ لری بیا د وصیت کول ولا الى اهلهم يرجعون او نقبل اهل تو واپس برات لیشی چې واپس زلاشم
ولا الی اهلهم یرجعون نبادی خپل آل ته واپس راګرځي واپس نشي راتله نشي چې زه کور ته لاړ شم چې خبر ورکم وخت باندې ټیم باندې ونفخ فی الصور نو پکوالی شي پشپیلی کې فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون نو دغه وخت کې دا خلق بعد قبرونه خپل رب ته منډي وای خپل رب ته منډي وای چې کله را پاسي نو بس دې بیا پسې او ټینګې دې نشي قالوا یا ویلنا وای بها یا افسوس من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ہائے افسوس تے منگ بانے من بعثنا من مرقدنا چارا پاس اولو منگا در اقبل آرام گانا در اقبل خواب گانا زمنگا دا آرام زیو زمنگا دا خوب زیو منگا دینا چارا پاس اولو ہازا چی داو دا قبرو پا دغی کی منگا پراتو دا خو آرام زیو دا خوب زیو مفسرین مختلف خبری کئی وی چی کلا شپیلی او وحلی شي اولنی نو بیا با دا سمرا چی پا دی قبرونو کی پراته دی داغی طولو نبا عذاب لری شي بس عذاب قبر با ختم شي نو کلا چی دی بیا قیامت کی بل شپیلی او وحلی شي خلق را پاسی نو دی پا آرام پراتو نو دی بوئی من بعثنا من مرقدنا هذا چارا پاس اولو منگا دی اقبل آرام گانا دی اقبل خواب گانا بازی وی یو طرف دا قیامت حال داسی دے دسی سخت و رز بئی نو چی کلا سڑی بانے یو مصیبت یی بل پہ غٹ راشی امخین ہیر شی قیامت مبارک یہ مخی ترشیو یوم تزال کل مرضعات عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید قیامت پر ورځ داسې حال بئی چې یوم تزال کل مرضعات عما ارضعت هر پي ورکون کی با چال شي پي ورکی داغه نه با بے پرواش مور ډیر رحم دیل دا لیکن کله چې دغه سه حال راشي نو خپل بچي بم د دینه هیر شي دې دنیا کې مونږ ګورو امخ کې ورځ کلونو کې دغه زمانه چې وبر اغل وی هغه یو غاړه کې تلو هغه یو خزه پکې وا هغه سره ماشومو ماشوم یې ځان سره کله کرانه ولله دغسی خزب کې مړه دا وړو کې مړلې لیکن دغسی هغه پکې دغسی کله کې نیولې وړو کې چې هغه جدا کېدو ته پر خودنا چې دې سينه وبې ویسي د مور خزانه جدا یو رحم دې جدا یو مینا دا دلته کې یو پیر سب ہر وقت دغه سکیږي وړو کې خزر تاویږي وړو کې ارتاویږي هغه ځان سره جوخته زده مخ کې لاړ شم د دې مال پاسه باندې ولګي زه خوک شم خیر دی وي یا وړو کې خوک نشي هغه هم غافل شي یوم تزال کل مرضعات عما ارضعت وترى الناس سکارا این بخلق خلق لرب نشکی پا بے خودائی کی ومام بی سکارا نشبنائی ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ دیر سخت ہے قیامت رز دیر سخت دا نزکب وی من بعثنا من مرقدنا هذا چارا پاس اور منگا زمانگ دیر اقبل آرام گانا خواب گانا چی داو ما هذا ما وعد الرحمن دا غصدی چی رحمان ذات وعد کڑوا وصدق المرسلون پیغمبرانو رشتیا ویلیو پیغمبران ویلو قیامت کی گی با اگر قیامت ورش رجو قیامت راغے
ان کانت الا صیحة واحده نبی دا مگر یو چغه بی یو چغه بوالی شي یو شپیلی بوالی شي فاذا هم جميع لدینا معذرون په دغه وخت کې اچانک دا ټول خلق به زموږ سره د حاضر کړی شونه ټول برا پاسی ولاړ بی فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون نن ورځ لا تظلم نفس ظلم بنک ولکی په یو نفس باندې د سشي ولا تجزون او بدل بن اور ولکی دیلا الا ما كنتم تعملون نو بدل در ولکی تاسو مگر دا هغه چې تاسو کوم عمل کاو دا باندې بس وآیت اللهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون او نخد دی خلق دا پارا نا حملنا چی مگوچت کرلی دی اصل دی نسل دی پا کشتے ڈکا کی وخلقنا لهم من مثله ما يرکبون او پیدا کردی منگ دی خلق دا پارا پشان داغی دا ما يرکبون آچی دا خلق بسور لی کئی وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ کو غاڑو منگا دا خلق بغرقو فلا صریخ لهم ننشتے سوک پر یاد رس د دې خلقو د پار ولا هم ينقذون او نبدي بچ کول کی الا رحمتا منا مگر دا رحمت دې زموږ د طرف نو متان الہین او سامان دې تر یو وخت پورې و اذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وكل چويل شي خلقو ته تقوا اختیار کوي ځان بچ کوي د اتقوا او یریږي ما بين ايديكم دا غسن چې مخکې تاسو نه دي او ما خلفکم چې رست تاسو نه دي لعلکم ترحمون د پاره دې تاسو باندې رحم وشي وما تاتي من آیت من آیات ربهم ونراضي دې خلق تاسو نه خو د رب د دینه الا كانوا عنها مورزين مگر دا خلق دا غینه اراز کوونکی دي واذا قيل لهم انفقوا كل جبل کی دې خلق ته خرج کوي دا غسن چې الله رزق درکړل تاسو لقال الذين كفروا نو ویا کسان چې کفر کړل للذین آمنوا کسان ته چې ایمان راوړل نو ته یوم الله یشاء الله یا دا کسان مبارکی وی انو ته یوم الله یشاء الله آیا خوراک خورو منګه پاو چا باندې کچري الله غوښتنه په خپل به خورولې و ان انتم الا فی ضلال مبین تاسو مگر په گمراهی کار کې ويقولون متى هذا الوعد دا خلق وی کله وی دا وعده ان کنتم صادقین کې رښتونی ما ينظرون الا صيحه واحده ان داخله کی انتظار نہ کی مگر دی وی چغیتا خزم چراونی سیدی لرهم یقسمون دی بج جګړی کون کی دی بج جګړی کای لفلا یستطيعون توصیه بیا طاقت نہ لري د وصیت کول یو بلتا ولا اله الا يرجعون ونبق والاهل تو واپس راګرځي ونفخ في الصور وقبال شي پش پهلې کې فیضا من الاجداث الى ربهم ينسلون پدا وخت دا خلق بعد قبرون خپل رب طرف ته منډي وای قالون وای بیا ویلنا هاي افسوس ته مونږ باندې من با سنا من مرقدنا هاذا چارا پور تکړو مونږه د خپل خوابګانا دا هغه سدي وعد الرحمن چې وعده کړو رحمان ذات وصدق المرسلون او رښتیا ویل پیغمبرانو ان كانت الا صيحه واحده نبيدا مگر یو چغا فیضا هم جميع لدينا معذرون په دغه وخت دا ټول خلق به زموږ سره د حاضر کړي شونه فاليوم لا تظلم نفس ننرزي الظلم بنک ولیکيږي په یو نفس باندې د سشي ولا تجزون نو بدل ورک ولیکيږي نو بدل درک ولیکيږي تاسو دا غس الا ما كنتم تعملون مگر دا غس چې تاسو کوم عمل کاو تاسو چې سکول داغه بدل به تاسو ته ملاويږي اللہ ظلم نہ کئی انصاف دے عادل لے اللہ رب العزت تے منگلا قرآن و سنت باندھ عمل کول توفیق راکی آخر دعوانا